یو ښځه ما ته ټلیفون وکړو، زه په لوی غم اخته یم. ښځه راته ټلیفون وکړو چې ته دې ښځو نه څه غواړې چې دې ښځو پسې شوې؟ مالخوړې زه خو تې څه نه غواړم، ما نه پرېږدي. دا حق بیان نه کم نو د قیامت په ورځ به قرآن زما مری ته لاس اچوي که نه باچي. که زه ظالم ته ظالم ونه وایم نو د قیامت په ورځ به قرآن زما مری ته لاس اچوي که نه باچي. چې ما ته قرآن ویلی دی چې د ښځو دا حکم دی او هغه زه ونه وایم نو قرآن به زما په مری کې زولنې اچوي او ما به جهنم ته بوزي که نه به مې بوزي. زه مجبور یم. نو ما ته وایي چې تاسو سړي که هر څه کوئ خیر دی، خو که ښځه هسې لږه بازار ته راووته نو په تاسو باندې تندر را پرېوځي. مال رښتیا دی خدای په مونږ تندر راوغورځوي چې زمونږ تاسو ښځې یې. هغه سړی دی خدای د آسماني تندر شکار کی چې د کم سړي ښځه په کوڅو کې بربنډه ګرځي. امین کوي خدای هم سټې وباسي. د آسماني تندر شکار شي. دا خو د قرآن خبره. بیا په داسې شرمېدلي ملک کې اوسېږي. یو اډیننس یې کړی دی قصاص او دیت، کچاچ او دیت. په هغې اوس مولیان راولي په ټي وي باندې په قصاص او دیت تبصرې کوي. مولیان په ټي وي راځي قصاص داسې دی او دیت داسې دی او کچاچ داسې دی او دیت کچاچ او دیت خوله دې د مرګ په ناره ټپه شه. کچاچ او دیت څنګه دی؟ خوله کې د دانه وخېږه، دې کې د وینا څه ضرورت دی؟ کلیر کټ آرډر دی، د قرآن حکم دی. په دې کې د مولا د تبصرې ضرورت څه دی؟ او بیا هغه تالی سټ او درباریان مولیان پې راولي چې کوم د خان د خولې نوکران. که دې ټي وي والاو کې دا ایمانی نو ما دې پې راولي په دې ټي وي که نه ځه. ما دې راولي پې باندې چې قصاص او دیت باندې زه ورته تبصره وکړم. دوی خو دې نږدې ما ته راشي، نږدې نه راځي. یو ځل را پسې راغلي ویل مولانا صاحب یو تقریر مال زه چې څه وایم ما به وایم، دې له مې پرېږدئ. وایي نه نه که نه موږ به لیکلي درکړو. مال ښه د خر لیکلي به زه پړاوم په ټي وي کې، ته به لیکلي راکړې. زه چې څه وایم ما به وایم. ویل نو ته به څه وایم؟ مال زه به یې نیسم د نواز شریف نه بیا راونیسم تر یو بابو پورې، دا ټول تاریخ به بیان کړم. بیا به د دې خلکو تاریخ بیان کم چې دا په کوم ملک تاسو د اسلام نوم لئ. تاسو په دې ملک چې امریکې نه ویلي اسلام راوستی شي. لغوندې امداد در باندې بند کړی دی، لغوندې امداد امریکې بند کړی دی. نو دفترو کې ریډکشن یې شروع کړی. سړي وباسئ لګیا یې د نوکرونه چې د ماما امداد بند دی. نو ته خو د پندو خرې نه پیټې اوړی شي او نه قلبه کولی شي. نو بیا ریډکشن یې په دفترو کې شروع کړي دي چې هله سړي وباسئ امریکې امداد بند کړی. بیا ته د هغه ملک کلاو مخالفت ولې کوې؟ کوم ملک چې نن امریکې ته پیزوان اچولی دی. عزیزانو دا په کلاو غوږونو واورئ، په کلاو غوږونو. امریکې لوی سازش دا دی چې اسلامي قوت ختمی، اسلامي طاقت ختمی.